درې نیم کاله زمونږ وشو چې په تحصیل شبقدر کې د ایریګیشن یو کار نه دی شوی، نه یو چینل صفا شوی کې، ځکه چې دا مین بازار دی، دا ایریګیشن چې کوم ځای ګیر کړی دی دا د اربونو روپو ځای نه دي. نو ایریګیشن لا چې کم فنډ راځي د هغې په پته موږ نه پوهېږو چې دا کوم ځای کې لګي څنګه. ویلج کونسلو کې هم ټولې چینلې ډکې دي، په بازار کې هم ډکې دي، علاقه ټوله پریشانه ده. دا اوبه بیا به اکثر بازار ته راخیږي، نو بازارونو کې د خلکو لکونو روپۍ نقصان مهمند وي سفیر کلا چیئرمین او د میر حمزه سیب فوکل پرسن. تاسو ته زه یو خبره په نوټس کې راولم چې ایریګیشن والا به مې چینل صفا کړی دی، نو دام عوامو په خپل اپنی مدد آپ کی په هغې باندې صفا کړی دی او دې کې د ټیمې ګاډي استعمال شوي دي. تاسو ته ښه پته ده. نو ایریګیشن لا چې کم فنډ راځي د هغې په پته موږ نه پوهېږو چې دا کوم ځای کې لګي څنګه چل دی څنګه نه دی. دا درې نیم کاله زمونږ وشو چې په تحصیل شبقدر کې د ایریګیشن یو کار نه دی شوی، نه یو چینل صفا شوی، نور څه کار شوی دی، نه څه پول شوی، نه نور څه سیډوالي شوي دي. نو موږ دا مطالبه کوو د صوبې ګورنمنټ نه چې دوی له فنډ نه ورکولی کېږي، نورې څه مسلې دي چینلې دي مکمل صفا کړی شي، ځکه چې د بارانونو موسمونه را روان دي. نو چې دا کله باران موسم راشي نو دا ټولې چینلې ډکې دي او دا اوبه بیا به اکثر بازار ته راخیږي، نو بازارونو کې د خلکو لکونو روپۍ نقصان کېږي او بیا ټول خلک ټیمې پسې لګي. نو موږ دوی ته برای کرم دا ریکویسټ کوو چې دا څومره چینلې دي چې دا صفا کړی شي او دوی دې د تحصیل کونسل څخه یو میټینګ راوغواړي، ډي او صاحب دې هم راشي او هغه میټینګ دې وشي، نو د ټول چیرمینان به د هغې نشاندهي ورکړي او ټولې چینلې به صفا شي. هر ځای کې د ویلج کونسلو کې هم ټولې چینلې ډکې دي، په بازار کې هم ډکې دي، علاقه ټوله پریشانه ده. دا خبره کوو چې یاره دا څومره پراپرټي دلته موږ نه دفترو ګیره کړې ده، آیا چې دی په رینټ ورکړی وی نو تحصیل شبقدر دپاره به د هغې ډېر آمدن وي، نو چې هغې ورکړی وی په هغې به ډېر غټ کارونه کېدی، ځکه چې دا مین بازار دی، دا ایریګیشن چې کوم ځای ګیر کړی دی دا د اربونو روپو ځای نه دي. اربونو روپۍ ته به د دې پراپرټي راتلې کرایانې او هېڅ موږ ته هېڅ قسم څه پیدا نشته، نه عوامو ته شته دی. نو موږ دا مطالبه کوو چې یاره دا ایریګیشن والا ایچ ډي او صاحب دی زر تر زر د خپل کار سر ته ورسوي، که چېرته ونه رسوي انشاءالله دوی پسې به موږ برپور د تحصیل چې څومره کونسل دی انشاءالله راپاسو او د دوی خلاف په یو ایکشن هلو. ټول زه به درته دا ویم چې انپړه خلک دی هغوی که نیر ګوري او که سین ګوري هغه ټول په ټیمې باندې دغه ورچي فوکس. دلته که لارې بند هم شي نو ټول خلک ټیمې پسې خوله وازه کي، او که ایریګیشن چینل هم بند دي نو ټول خلک ټیمې پسې. دا ټیمې دلته په موقع ناستې ده، کار کوي، لکه خلکو ته لږه ډېره په نظر راځي. نورې ادارې خو تا ته پته ده چې د اوسه پورې په 3.5 کاله زموږ ټینې ورتېر شو، خو موږ ایریګیشن چېرته یو ناکام سی نه کړله. ما په خپله 2-3 درخواستې ورکړې د ناپو باره کې، په اوسه پورې هېڅ عمل درآمد پرې ونه شم. دا خو د ایریګیشن ډیوټي ده، د ایریګیشن چینلې دي، هغوی په دې باندې خپل ټیکسز مالیې چې ورته کم موږ وایي هغوی دا راغونډوي د زمیندارانو نه. نو پکار دی چې خپلې ولې دوی په وخت صفا کوي نو عوامو ته به څه مشکلات نه وي.